زمانگ دے پختنو علاقے تا ہم پیغمبر علیہ السلام یو وفد او جرگا را لے گلے وا اتر صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام را لے گلی دی پختنو تا اداغے اتو کسانو دا جرگے مشر خالد ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دغه وقت کې پښتانه په افغانستان کې وو کوه سلیمان د یو ځای نوم دی په دغه ځای کې دا پښتانه وو پښتانه اصل کې دا د یعقوب علیه السلام 12 زامنو کې د 2 زامنو اولاد دی فرعون ظلمونه شروع کړل په مصر کې نو د فرعون د ظلم نه چې تنگ شو نو د یعقوب علیه السلام د 2 زامنو بچي هغوی د مصر نه هجرت وکړ افغانستان ته رالل دلته کې ډېره شو بیا ډېره زمانه پس بخت نصر یو ظالم بادشاه او په مصر کې په مسلمانانو باندې ظلمونه شروع کړل بني اسرائیلو باندې بیت المقدس هم خپل قبضه کې غشتو او د بنی اسرائیلو بوډاګان چې دا به قید کړل غلامان یې ته جوړول ماشومان به هم قید کړل هغه هم غلامان کړل ظلمي به وجل او اخر کې د زنانو بې عزتي یې شروع کړله نو د مصر بنی اسرائیل د دې ظلم نه تنگ شو او هغوی خپله یو مشوره وکړله چې دې ظالم نه خو خلاصېږو نه او یوازې مقابله کولی نشو نو زموږ سرونه افغانستان ته تللي دي هغوی به ځان سره ملګري کړو او بیا به ده سره مقابله کوو نو د مصر هغه بني اسرائیل افغانستان ته رالل او د خپلو وروڼو تربورانو ته ویل وی پا دے جاڑو نا چی زمن بڑاگان قیدیان شو غلامان شو پا دے جاڑو نا چی زمن بچی غلامان شو جاڑو پا دے چی زمن دا زنانو بیزتی کول غواری نو دے افغانستان والا چی دا ٹکیوری چی خمنگ لا جندیو او زمن پا زنانو دون ظلم کیگی چی بخت نصر دا زنانو بیزتی کئی تو آہو فغانی شروع کرل یو فریادیو کچ خلا منگ یو دا دغه آهو فغان نرستو د دوی نوم شو افغان مخکې افغان نوم نو د بخت نصر د ظلم نه چې تنگ شو نو پښتنو له نوم کېښودی شو افغان او بیا دا پښتانه ورسره یو ځای شو او بخت نصر له داسې سزا ورکړه چې راتلونکي قومونه به م یاد ساتي او بیت المقدس هم پښتنو آزاد کړ دغه وخت نه افغان نوم شروع شو بیا چې پیغمبر علیه السلام دا کم وفد او جرګه راولېږله او دوی د پښتنو سره خبرې وکړې افغانانو سره نو پښتنو د پیغمبر علیه السلام د جرګې ډېر قدر وکړ خبرې واورېدې خو یو ټکی ورته وکړه چې کوم مشر رالېږلی نو موږ به اول هغې مشر سره ملاقات وکړو د هغې نه پس به فیصله وکړو صحابه ورته ډېره ښکلې خبره موږ سره لاړ شي نو بیا د افغانستان نه افغانان لاړله او مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام سره ملاقات هم وکړو ښکلې ښکلې خبرې وکړلې نو پیغمبر علیه السلام خو کولې ښکلې خبرې خو پښتنو هم ښکلې خبرې وکړلې د پښتنو په دې ښکلې خبرو پیغمبر علیه السلام د دوی په حق کې مې یو ښکلې خبره کړې ده اولئک فتحان الاسلام دا پښتانه فتحان الاسلام د اسلامي کشتۍ پشتي ده دا کشته پسین کې چې ګوري نو مخ کې یو کوټه ده یو رسته کوټه ده او غیر چاپیره څلور دیوالونه دي او لاندې اوبو طرف ته چې کومه تخته ده دغې لاندینۍ تختې ته عربۍ کې فتحان وایي لکه چې پیغمبر علیه السلام اسلام د یو کشته سره مشابه که او دا پښتانه د دغې اسلامي کشته پشتي ده یعنی پښتانه ډېر ښه دي د اسلام ملاتړ دی تعاون او امداد کوي پښتانه ځکه یې ورته دا ټکې ووایي فتحان الاسلام لفظ چې د مدینې منورې نه افغانستانه پورې را رسېده نو په لاره ګرېده ترمیم پکې کېده پښتنو ته چې راورسې نو دوی وی اولئک پښتان الاسلام د فتحان په ځای پښتان الاسلام بیا دا پښتان لفظ آخر کې دا نون دی
دا تجوید په کتابونو کې نن کې قلقله نشته، خو د پښتنو بې ځایه قلقله پکې وکړله. اولئک فتحان الاسلام، نه پښتان او بیا پښتان کې وی پښتانه، آخر کې قلقله او پښتانه رستو پښتانه شو. او دا لفظ د فتحان بیا چې د سند او د پنجاب په علاقو باندې ورغی، نه هغه دی کې هغوی خو دا تی او دا حی داسې برابر نه شوه ویلی، نه هغوی ویل اولئک پتحان، پتحان هغې پټان تی نه جوړ کړ، اولئک پټان الاسلام. پښتانه یو داسې دي چې هغوی پښتو وایي، او بل داسې پښتانه چې پښتو نه وایي. چې پښتو وایي نو هغې ته وایي افغان پټان، او چې پښتو نه وایي نو هغې ته وایي راجپوت پټان. سند، پنجاب، هندوستان کې پښتانه شته، خو پښتو نه وایي، هغې ته راجپوت پټان وایي. چې دا د سند پنجاب د دې خلکو په نوم کې خان راشي نو دا هغه راجپوت پټان دي. د پېښور علاقې ته هم صحابه کرام راغلي، د اصحاب بابا نږدې دی تاسو سره. دا صحابه کرام دی، دلته د قرآن آواز یې را رسولی دی. دې نه علاوه نور هم صحابه کرام ګڼ تعداد کې راغلي دي، ورپسې تابعین، تبع تابعین، د افغانستان نه د پېښور په لار او بیا داسې په اټک پورې وتلي دي او دلی پورې رسېدلي دي. اټک کې چې کوم قلعه جوړه ده، دغه ځای ته هم صحابي تللی دی، د هغه نوم دی محلب ابن ابو صفرة العتکی. عتک د عربو د یو قبیلې نوم دی، د دې صحابي نوم دی محلب ابن ابو صفرة. د اټک په دې علاقه کې اسلامي نظام چلو، او د ځان له یو قلعه جوړه کړې ده، او د قلعه نه بهر د خپلې قبیلې نوم یې لیکلی العتک. سموده چې تیره شو نو دا عتک لفظ بدل شو په اتک باندې، او اتک سره پس اټک شو. اوسنۍ قلعه دا د اکبر باچا د لاس جوړه قلعه ده، خو دې نه مخکې دا قلعه جوړه کړې محلب ابن ابو صفرة العتکی صحابي ده. هسې سوال را دی چې دې صحابه کرامو د عربو ښکلی وطن پرېښوده، خپل قام قبیله پرېښودله، بچي یې پرېښودل، او دا زرګونه میله لارې وواله زموږ دې شاړو علاقو ته رالل. دې کې څه نه پکې باغونه ښکلي ښکلي وو، نه پکې څه کارخانې وې. دا صحابه کرام د دنیا په لالچ نه دي راغلي، صرف دې له راغلي دي چې د قرآن آواز تاسو ته را ورسوي. نو صحابه کرامو موږ ته قرآن را رسولی دی 25 هجری کې چې د پیغمبر علیه 35 هجری کې چې د پیغمبر علیه السلام د هجرت 15 کاله وشو. عثمان رضی الله تعالی عنہ دلته کې صحابه کرام را لیږلي دي. په دې علاقې د عثمان رضی الله تعالی عنہ احسان چې هغې صحابه کرام دلته راولېږل. دې صحابه کرامو موږ ته قرآن را رسولی دی. بیا د هغې نه وروسته نور صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین ډېر دلته کې راغلي دي، او د قرآن درسونه یې دې ځای کې کړي دي. محمود غزنوي هم په دې علاقو باندې راغلی دی. د نن نه 1014 کاله مخکې محمود غزنوي په دې علاقو راغلی دی، او هغه هم اسلامي نظام دې دپاره راغلی و چې په دې ځای کې اسلامي عقیدې او اسلامي نظام راشي. لکه د علاقې اکثر هندوانو سره وی، هغه ټول هندوستان قابو کړی دی، په ټول هندوستان باندې د هغه حکومتو سره د دی. هغه به د شپې ګشت کو، د ټول هندوستان بادشاه، او د شپې به ګشت کو، چاته که څه تکلیف وي چې هغه تکلیف وله لرې کړم. یو شپه راووته، یو ځای کې یو څو زلمي وو، دی ورغې سلام یې ورته وکړو. هغې زلمو د سلام جواب وکړو، دن یې تپوس وکړو څوک یې؟ دی ورته وایي ستاسو ملګری یم. ښه چې زموږ ملګری موږ سره کښېنه. کښېنو. لږ ساعت خاموشي وه. بیا یو زلمي اواز وکړي هلکه کمې پورې به داسې خاموش ناست یو. خبره شروع کړې.
نو بل کس وی چې من خو غلیو غلاله راجمع شوي خو دې مجلس کې څه زاړه ملګري غلي دي زاړه ملګري خو څوک پکې نه وي ناشنا ملګري راغلي دي نو هر یو کس کې که څه کمال او هنر وي نو اوس بیان کې چې په مقدر نه بیا کار واخلو یو نه تپوس کوي تا کې کم کمال یو غل وی ما کې دا کمال دی چې د لاس کې مې دونه طاقت الله اچولی چې یو مضبوطه قلا وي زه په یو لاس کنډر وکړم نو په خپله هم ننوځم او ملګري هم دننه کړم بل وی ما کې دا کمال چې زه سپېمې داسې راکاږم نو پوه شم چې خزانه او مال کم ځای کې پروت دی بل وی زه خو د دې ځناورو په خبرو باندې ښه پوهېږم یو کس وی ما کې دا کمال دی چې د شپې توره تیاره کې یو ځل څه ووینم نو بیا خطا کېږي نه نو محمود غزنوي ته یاله کوي تا کې څه کمال شته هغه ته ما کې یو کمال شته یو سړی چې 500 ته ورسېږي او زه ګیره وخوړم نو بس د 500 نه بچ یاله کوي ستا دا کمال د ټولو نه ښه دی لکه من خو غلیو کېدی شي چې ته ګرفتار شو او ته ګیره وخوځې نو موږ به د سزا نه بچ شو ستا دا کمال ښه دی بیا وایي داسې ملګري چې راجمع شي نو هغې لپاره د یو مشر ضرورت وي ځان له باچا مقرره کړي که نه نو زموږ د دې ملګرو باچا به څوک یې یو ته خو همدا ښه دی که نه چې دا ګیره وخوځې د 500 نه خلک همدې باچا کې نو محمود غزنوي د غلو باچا شو بیا وایي چې داسې با کمال با هنره ملګري خو چېرته راجمع شوي نه دي لکه دا نن خو داسې غلا پکار ده چې واپسې بیا د بلې غلا ضرورت پېښ نه شي نه یو غل وتی خو د محمود غزنوي په کور به ورشو ډېر غوړ کور دی ښکلی ورشو هر څه به ترې راوړو وایي راځئ چې پرې ورځو روان شو د محمود غزنوي کور ته چې نږدې شو نو سپو غپل ډېرې چغې والې د محمود غزنوي د کور مخې ته یو سپی په 13 پروت دی سر یې لګولی دی غږ نه کوي بل سپي ورته غوږ کې داسې غپ وکړو نو هغه هم سر پورته کړ یو غپ یې وکړو بیا سر کېښودو یو غل دی بل ته وایي چې دا سپي چغې وایي دوی څه وایي هغه ورته دا ټول چغې وایي چې د باچا په کور ډاکه ده د باچا په کور ډاکه ده وایي دا چغې وایي وی دی یو دی بل ته غوږ کې وایي چې نمک حرامه ټول عمر د باچا د کور خوراک دی کړی دی نن د باچا په کور ډاکر ته داسې غلي وده پروت یا د غوږ نه کې وی هغه سر پورته که غپ یې وکړ نو ورته هغه وایي چې باچا پخپله ورسره دی موږ ورسره څوک وو نو دوی یو بل ته وکتل چې او باچا را سره دی بیا د باچا کور ته ورننوتل او خزانې یې معلومې کړلې او پنډونه یې ځان له جوړ کړه چې څونه پنډ څوک راوړي شي یو پنډ یې محمود غزنوي له جوړ کړه ورپسره کوي دا پکې ستا څه شوله د کور غله راووتل محمود غزنوي هر یو کس ته ګوري چې دی کم کور ته ځي او دی کم کور ته ځي د هر یو غل کور یې معلوم کړ کور ته لاړه دی او بیا آرام یې وکړ او سهار یې پولیس والا راوستی دی فلاني فلاني کور پسې ورشئ او غلا یې بېګا کړه سره نه مال یې راولی دربار کې حاضر کې بس پولیس والا لاړو دربار کې ټول غلا حاضر کړه لاسونه یې تړلي بادشاه په غوسه کې دی او حکم کوي چې دا غله دي د باچا د کور اغلا کړې ده فلانی چوک ته بوځي او هلته ځوړن کې او دومره ورځې به ځوړن دي خلک به ځي او راځي ورته به ګوري عبرت به ترې والي چې د باچا د کور اغلا کوي دا بیا سزا وي د غلو رنګونه ډېر خراب شو یو غل دی کله رنګ ښه شي او کله خراب شو دا نور خو ټول خراب شو آخر کې حکم وشوی روانې کې چې روان شو نو د یو غل مخ راواړوی بادشاهان چې کله د مرګ سزا ورکوي نو آخر کې تپوس کوي چې په زړه دې څه ارمان شته نو تا خو موږ مرګ له روان کړو آخر کې م راته نه وایې چې څه ارمان شته نو ورته ښځه وایه پړه دې څه ارمان کوي نه ووایه وایي زړه کې مې دا ارمان نه چې بېګا موږ غلا له راتونه اوله میټینګ کړو په هغې میټینګ کې چې کم غل کې کم کمال و نو هغه هم بیان که په مقعر چې خپل کمال خول هم دی خو بېګا ما ویلو چې ما کې یو کمال شته ما له خپل کمال ښکاره کړی نه دی که اجازه دي زه خپل کمال ښکاره کوم وی ښکاره که کم کمال نه ده کې وی بېګا ما ویلو چې زما د سترګو کې دا کمال دی چې کله د شپې په توره تیاره کې م یو ځل څوک ووینم نو ما نه خطا کېږي نه نو صیبه بېګا میټینګ کې خو تم موږ سره وې
ویسے با تا مخیر کے سویلیو تاوی چی یو سڑی 500 تا ورسیگی او زه گیرو خوزو ما ادا 500 نه بچ کیگی مهربانیو که گیرو خوزو چی دا 500 نه بچ شو ناغو خند ویسے ما طول بخلیه لاسونو دا پرانزه طول پرانستن دا 500 نه بچ شو دے قصے تا بیا دا سر اگورا چی دے کسا عبرت شتا نصیحت پکشتا او عبرتنا نصیحتنا پکشتا دا محمود غزنوی پا مخ کے دا غطول خزانے لوٹلے کے دے خیوہ تا قتل خو غگے نکو خوچ سوال عدالت کے کینا سو پا غصو پا جلال کے راغے وی دا طول پانسی کے سوکتے چا خلاصولی شو نا دا قشانت نن منگ دا خدای نغلا کو دا منگ چه دا شریعت خلاف کارونا کو نو دا منگ دا خدای نغلا کو خدای را تا خگوری نن غگ نکی خو سبا دا قیامت پرست چوی دا طول جہنم تواچے نو سوک بمتے بچ کی اے سوکم تے نشی بچ کو دے یو دا عبرت شو او دویم عبرت دا چه دا دنیا دا سمرا ہنرون و کمالات تی پا دے باندے غاوی رکے گا ما دا دنیا ہنرون و کمالات بندہ تختیدار ترسی نو دا دنیا پا چالاکے و پا ہنر دوکل شغاویر نشے او یو دا چه طول ہنرون خو کامیاب ندی خدا یو ہنر چه پیجنگلو دا دے یو غل باچا او پیجن دا زانیم بچ کو خپل مرگریم دا 500 نه بچ کر نو دا معرفت او پیجنگلو دا پکی یو خو ہنر دے نو پا دے دینی مدرسو کے معرفت الہی اللہ ورکی دینی مدرسے کدا بنینو دیو کدا بناتو دی پدے کے عالمات دیو کا علماء دی دویل اللہ معرفت ورکڑی دی نو ہر عالم دے قوم تا سملار خی منز کوا حج روجا زکاة کوا دا نیکے کارون کوا دا بدے نزان بچ کا غلا مکوا جواری مکوا زنا مکوا غیبت مکوا نو سم لار دا تخی کی پا دے روان شا اور روان لار دا تخی کی دا دے نزان بچ کا نو دے عالمان تا اللہ معرفت ورکڑی دے دا دے معرفت دا وجہ دا طول قوم دا اللہ دا سزا نا بچ کئی دا اللہ دا مخالفت نا بچ کئی نو دے دینی ادارو سرا دینی مدرسو سرا تعاون کوا امداد کوا ندی ملا تھڑ جوڑ شا مخالف مجوڑے گا دا علماء اولیاء اللہ دا دا اللہ دوستان دی اللہ بدا خپل دوستان جنت تبوزی دوزخ تنا عوام پاتش دی بچرتزی پیغمبر علیہ السلام فرمائی المرء مع من احبا بندہ با آغا چا سرائی چی چا سرائی محبت وی تو الحمدللہ زمان دا علاقے پختانا دا عالمان سرمین محبت کی نکا عالمان دا علم دا برکت اللہ جنت تبوزی دا عوام دا عالمان دا من محبت دا وجب اللہ جنت تبوزی اللہ پاک تے استاسو دا درس و تدریس و دینی خدمات پخپل دربار کی قبول کی او دا دے فیض او برکت غیر چاپیر طول علاقیت دے اللہ نصیب کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین